اوس په تاسو ته د پی اس او پم د تلو ضرورت نشته. کوالټي او کوانټټي به تاسو ته په نسبت روډ ناظم فلنګ سټیشن کې په هغې کې ملاوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو نیازمند یم، موجود یم په نسته روډ چرچک کلي سره نږدې منجورو کې صافي فلنګ سټیشن چیرمین حمید خان صافي فلنګ سټیشن کې. دلته د دې نن اوپننګ او فرست تقریبا دغه اوپننګ په دې کې چې کوم دی دلته د علاقې خپل مشران او سپین ږیري واړه ټول راغونډ کړي او دی یو دعوه لري. دعوه به د خولې نه اورو. هغه دعوه څه ده چیرمین صاحب چې تاسو وایئ د دې پمپ په باره کې دا ډېر زیات چونکې بدنام پمپ و، مطلب د ګیج په لحاظ سره کم و، د کوالټۍ په لحاظ سره خراب و. اوس تاسو څنګه راوچت که څنګه به د دې باره کې دا به خبره کوو؟ دا بسم الله الرحمن الرحیم دا به انشاءالله هر پم او هر یو کار چې دی چې هغه ټیکې نه په خپله چلېږي. دې کې به انشاءالله 1 نمبر تیلي، 1 نمبر ټیک شوله او 1 نمبر ګیج به انشاءالله. دا مې د الله څه وعده ده او دا خو ما هر یو ته وویلو چې انشاءالله چې یو پېره سړي دلته تیل واچولو نو په خپله به هغه ته ګاډې په خپله وایي چې دا تیل ټیک دي. چیرمین صاحب دا راته ووایه دلته چې تاسو کوم پټرول راځي یو خو د کوم ډیپونه راځي د کومې کمپنۍ نه راځي، بلکې څوک وایي چې دا لیبارټري شوي دي نو د لیبارټرۍ په لحاظ ستاسو سره دا د پي سي او پم نه موږ له راځي. د دې چې کوم یو دغه دی راسوټ سیل دا موږ دلته په خپله کولاوو که نه. بل د پي سي او پم نه د 10,000 نه کم تیل راځي نه دننه نه که نه. هغې ته موږ پهله پیمنټ وکړو. زموږ د علاقې سړی دی موږ پیمنټ وکړو. موږ ته پي سي او پم نه دلته تیل راځي او انشاءالله ګیج به هم ټیک ورکوم او تیل به هم ټیک ورکوم. ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو واورېدل د چیرمین حمید خان صافي صاحب چې کوم ناظم فلنګ سټیشن په نوم باندې په نسته روډ چرچک کلي سره نږدې منجورو سټاپ کې واقع دی. دا دعوه لري او دا خبره کوي چې د دې کوالټي او کوانټټي باندې نو کمپرومایز، په دې باندې به هېڅ کمپرومایز نه وي. اني ټایم تاسو خپل ګیج چیک کولی شئ، د تیلو کوالټي تاسو چیک کولی شئ. که چېرته په دې کې 2 نمبري راوختله یا تاسو ته ګیج کم و یا د تیلو کوالټي خرابه وه، هر قسمه جرمانې ته تیار دی. مولوي صاحب هم خبرې وکړې دي، بل نور هم خبرې وکړې دي. حمید خان مطالب زموږ امید نه چې دعوې سره دا وایو چې حمید خان به انشاءالله تعالی دا کاروبار صرف د پیسو د خاطره نه بلکې د دې علاقې د عوامو د دې خپل څومره روډ باندې نوښار رنګ روډ یا د موږ خپل نسته روډ چې څومره ده د دوی دپاره باندې یو خدمت قدم اوچته کړو. انشاءالله تعالی چې دې کې به هم ملاوټي او نه به په ګیج کې سفر راکړي. نو موږ دغه توقعات هم ساتو چې په دې توقعاتو به انشاءالله دې پوره وکړي او موږ دعاګانې ورسره دي الله دې پکې برکت واچي او بیا ورته مبارکي مو ورکوو د دې ټولې علاقې د طرف نه. حمید خان ناظم صاحب ته په دې پمپ باندې مبارکباد ورکوم او په دې خبره باندې ډېر خوشحاله شو. زموږ دې علاقې ته چې کم پمپونه دي په لکه نورو څوک راځي او هغوی پمپ کوي نو هغه اکثر د ډېرو خبرو خیال نه ساتي. خو زه دا یو ښه خبره دا ده چې دا د حمید خان خپل جایداد دی، خپل پمپ دی او په دې علاقه کې یو نوم دی. نو د دې په وجه باندې به م انشاءالله دا د کلي علاقې او د دې پمپ به خپل انشاءالله ډېر ښه خیال ساتي. نو دا ډېره ښه خبره ده. د ټولو مېلمنو ډېره مننه، ډېره زیاته. خبرې خو ناظم صاحب هم وکړلې او په اکبر صاحبي صاحب هم وکړلې، استاد یې هم وکړلې. خو انشاءالله دا مې وعده ده د الله سره، د الله سره مې دا وعده ده انشاءالله چې خلک ما دې کسان دي ویلو مخکې نه ما په دې باندې ناسته کوله نو ما ویلو چې انشاءالله د دې ځای نه خلک دي دا نه چې یاره زه تاسو پرې پیسو پې لګېږم، خو تر مرګه پورې به انشاءالله څوک هم دا ونه وایي
چې ما ته ګیج کوم او ما ته تیل بیم لم ماشاءالله. الله سبحانه ماشاءالله خلک ډېر دي پی سی او ته صرف یو وجه دي چې هغه ګیج ټیک دی او تیل یې ټیک دی. دا مې سره ان شاء الله د علاقې سره وعده ده او د الله پاک سره مې وعده ده چې تاسو ته به تیل په 1 نمبر وي او ګیج به 1 نمبر وي. دا به شکایت ته زه به ان شاء الله په خپل په دفتر کې ناست یم. ما نمبر ورکړی دی چې چا شکایت وکړو د هغې جرمانه به کوم.